الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم ستا شکریه کوي باید خان چې تاسو راله او دا پریس کانفرنس دې باره کې کوو دا تنګي جوړ هسپتال چې کومو دی کې چلډرن اینڈ وومن دغه کلو شو هسپتال یو وارډ پکې کلو کړو هغه پورا هغه دغه څو سامانو اکوپمنټس ټول راغلیو او اوس ته دې چې کوم دی نو دا ختم کو او دوی دا سامان دا سیورو چې دا دوی شپقدر ته شپ کوي نو دا د ام ان ای او د ام پی ای کار د چې راپاسي او د دې برپور دغه کې او دا یو سہولت د تنګي عوامو ته اون تحصیل تنګي ته دا یو سہولت نو دا دوی ختمي او د موږ قومي پارټي پورا مزاحمت کوو ان شاء الله موږ پار فورم باندې د خلاف आवाज چتو او دا سامان نه دوی نشوړي د ته موږ مکمل د ته درنه ورکو او بل دا ویم چې دا پراپرټي چې کومه دا ټیمه نه ده دا پراپرټي چې کومه ډسټریکټ کونسل پېښور دا او ډسټریکټ کونسل پېښور دا ورکړی دا هیلث ډپارټمنټ ته په دې موږ پوره کاروایی کوو او د خلاف موږ پوره احتجاج کوو او زموږ مشران هغه وخت چې کله نگران حکومت دی کې ندیم عالم چې تنګي ته سره تعلق ساتو هغه په دې کې کوشش کړو هغه هیلث منسټر او زموږ مشر سره په دې کې مشوره کړې و دا غې نه پس ده کې دا کولو شو نو دې کې څونه نور پارټي هم نغري موږ مسره برپور هغه وکړو خو زه پی ټی آی ام ان ای ام پی ایس اف ته چې تاسو د تنګي عوام ورتر کړی دی مهرباني وکړئ راپاسه او تنګي دا چې کم دغه شروع د تنګي سره زیاتې شروع دی د خلاف تاسو روچت شه د کچور تاسو اغشته دي ته زمونږ ام پی ته زمونږ مینه هغه دا ټول ذمہواری تاسو په سر جوړیږي نو ان شاء الله تعالی زمونږ پارټي خو به هر وخت هر فورم باندې دا आवाज اوچتي او د خلاف احتجاج کوو بسم الله الرحمن الرحیم څنګه چې زمونږ د پی کې 62 ارګنایزینګ کمیټه مشر جاوید حسین خان ډېره تفصیلي خبرې وکړې عمده خبرې دي کله چې نگران سیټ اپ جوړ شو نو په دې کې زمونږ د تنګي ډاکټر ندیم عالم صاحب وفاقي هیلث منسټر شو بیا اندر ریکارډ دي چې هغه سره په کې زمونږ په اسلام آباد باندې د مشرانو د پارټۍ د مشرانو په ترو باندې میټینګونه وشو هغې چې کوم دی ډېر زیات ایمرجنسي توګه باندې دا یونټ مونږ ته دا او مونږ سوچ وکړو دا د ملي رهبر آفتاب احمد خان شیرپا د 1994 نه بعد که په هیلث یونټ کې په هیلث کیر یونټ کې یو کار شو هغه د ایم ان سی ایچ په شکل کې شو هغه هم زموږ د مشرانو او د ندیم عالم صاحب په دغه باندې وشو په مدد باندې وشو اوس څو پورې چې عبادت خان خبره کېږي د ایم ان سی ایچ د ختمېدو یو خو دا ډېره د افسوس خبره ده چې ولې موږ به راپاسو موږ به کوو ما خو دلته نه چې دا په زرګونو وټونه والي منتخب ام ان ایګان ام پی ایګان او د هغوی په وفاقي حکومت راشي بیا په صوبه کې حکومت راشي او د دوی په یو تردیدي بیان هم نه راځي او بیا اورو داسې چې یاره دا لاک شو دا هسپتال او سامان ته شبقدر ته روان دی نو شبقدر د چا کلی دی یو خو دا خبره شو دویم نمبر خبره دا ده چې په دې کې مونږ ندیم عالم صاحب سره تفصیلي خبره شوې هغه وخت کې دا اوس چې کوم دغه دی دا خو ایم ایس دی منقاد صاحب اوس چې کوم دا زموږ په د ضلعې مشر دی ډاکټر واسع الله صاحب سره پکې هم زموږ هغه وخت کې دلته ایم ایس او ناستو ورسره هغوی دا خبرې کولې چې را په فیوچر کې زموږ دا پلان دی د تنګي هسپتال سره چونکې رغبه زیاته ده نو دلته کې به ندیم عالم صاحب موږ سره خبره کړې وه چې یو خو دلته کې د ډایلیسس سنټر آی سی یو یونټ او کارډیالوجي یونټ دا درې اهم شعبې وې چې دا به موږ دلته کولو او دا دغه چې کوم دی چونکې د زنانو کار هم دی د مدر هیلث یونټ نو مدر اینډ چایلډ نو دا موږ دلته راوړو دا په مستقبل قریب کې انشاءالله چې دا زمونږ دا یو دغه کوشش و چې دا مونږ سنټر نه هاسپټل کو خو دا یو پراجیکټ بیس باندې مونږ لکه زمونږ مشرانو په دا دغه کړو پرووایډ کړو دلته کې اوس د افسوس خبره ده چې لکه دا ختم شو نو مونږ په دې باندې نورو پاټو سره لبیک کو ولاړو وسره او چې څنګه زمونږ د سیاست نه بالاتر څومره موږ نه ممکن وي کوشش وکړو انشاءالله چې دا سہولت زموږ نه لاړ نه کړی شي او دا مونږ مزید مخکې ښه کړی شو انشاءالله او بل زه یو خبره ستاسو په نوټس کې راولمه چې که مونږ تاسو وګورو نو په تنګي کې چې څومره هم ترقیاتي کارونه شوي دي هغه صرف او صرف ملي رهبر آفتاب احمد خان شیرپو کړي دي صوبایي چیرمن سکندر خیاط خان شیرپو کړي دي بل څوک هم که دا دعوه لري دا دعوه کوي
چې موږ به راپاسو او موږ به په تنګي چې کوم دی یو د فایدې کار ورکو د صحت شعبې حوالې سره د تعلیم د کالج د سکول د نوکرو نو هغه باسې د ګپ خبرې وي. زه نن تاسو ته ثابتوم چې دلته کې که موږ وګورو خلک ویروي حکومت خو خامخا بیا کو ولې د نورو خلکو حکومتونه نه دي. تاسو وګورئ د آفتاب خان ټینی ور وګورئ چې په څونه وخت هغه او هغه وخت خو چې کوم دی نو صوبایي خودمختاریم چې کوم دی نه وه. اوس خو چې کوم دی دوی ته خپل 18 امندمنټ شوی دی دوی خو د هغې لاندې کار هم کوي. نو ولې دلته کې چې کوم دی موږ ته یو ترقیاتي کار نه کېږي. موږ سره خو داسې کېږي سوتیل ما جاسې سلوک. نو انشاءالله موږ به راپاسو د دې خپل حق تپوس پکو او زه د تنګي عوامو ته وایم د تحصیل تنګي عوامو ته وایم چې په روزمره روټین سره که موږ وګورو په ډیلیوري دغه باندې څنګه چې ماشوم کېږي زچ او بچه نو دغه کې چې کوم دی دا یو خطرناک کیس هم وي. دې کې ډېرې ماشومان چې کوم دی نو یتیمانان شو ډېرې زمونږ خویندې پکې چې کوم دی سر کې خوده. نو دا یو ډېر رسکي دغه دی پکار دا چې لکه دا موږ ته مزید دوی ښه کړی وي دا نه چې لکه دا موږ ته ختم کړی شو. ډېره مهرباني. پروګرام شروع دی نو تا چې کوم سوال وکړو چې یاره ایم این ای صاحب د ستاسو ایم این ای صاحب دی او د شب قدر هم دی. نو زه ایم این ای صاحب ته دا خواست کوم ریکویسټ کوم چې دا په تنګي باندې خدای پاک یو خصوصي رحم کړی و. الله پاک په موږ باندې ډېر لوی رحم کړی و چې زموږ ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو صاحب ندیم عالم صاحب سره ملاقات کړی و او هغه ورسره په دې اسپتال باندې خبرې اترې کړې وې. نو هغه ورسره په دې باندې اګري شوي وو. نو هغه اسپتال خدای پاک موږ تنګیوالو له راکړو چې کوم فیسیلیټیز سنټر کولو شوي دي جي او کوم فیسیلیټیز پکې دي زموږ خویندې میندې د پېښور ته یا یو خوا بل خوا د هغې تکلیف نه مصیبت نه جي د دې علاقې دا خلک ډېر غریبانان دي او بېوسه دي جي. نو هغه موږ باندې الله پاک ډېر یو لوی رحم کړی. نو زه ایم این ای صاحب ته دا ریکویسټ کوم او خواست کوم او بیا پر زور مزاحمت کوم چې د تنګي خلک ډېر نران خلک دي ډېر پښتانه خلک دي او ډېر ایښ خلک دي. ګورئ ایم این ای صاحب دا ووره موږ د دې خپل سټیج نه نن دا پریس کانفرنس کوو او د قومي وطن پارټۍ له طرفه یې کوو چې انشاءالله دې ته ته نږدې نه شي راتلی. موږ به اعلانونه وکړو ته چې ایم این ای صاحب نو ته ما ته وګوره چې د تنګي نه وړې نو تا سره خو دومره پنډونه یې چې ته تنګي ته نور هم څه ورکړه چې د تنګي خلک ستاسو شکریه ادا کړي. او دا اوس دوی د خدای پاک موقع ورکړې ده. دا موقع دوی چې نور څیزونه دلته روړي د دې ځای نه څه له وړه تیار شي او تیار شي ته وړې هلته خپل ځای ته وړې